د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې شي چې دا غزوه تبوک ته راوتلي. په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه. دا صحیح مسلمانانو، خو دوی هم د نبی علیه الصلاة والسلام سره نه وتلي. پاتې شوتي دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه، دا یو صحابي چې دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، دی فرمایي وایي په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زه هم په دغې ورځو کې وم، د ټول نه مالدار زه په دغې ورځو کې وم او ما ځان له 2 اوښې هم ساتلې وې او ښې سمې مې سربې کړې وې. ما چې نبي علیه الصلاة والسلام غزا له ځي که نه زه به ورسره په دې اوښو باندې ځم. نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړ زه چې ځو غزا له. ما وایي چې زما سره ښې سربې اوښې موجود دي، دوی به ځي، زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم. سبا شو بیا وی ناراستیا را باندې راله. ما وایي چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم. بله ورځ شو ما وایي چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم. دویمه درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبي علیه السلام رانه دومره لرې تللی چې بیا پسې زما تله ممکن نه و. ناراستیا پاتې کړم، ناراستیا د وجې نه. او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د ده په دغه ورځو کې ډېر خپلوان راغلي وو، ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو. نو چې د خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو. زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه الصلاة والسلام سره کړي، دا رشته دار اوس راغلي دې لږ پاتې شم، لاړ به نه شم نو. او دا یو صحابي چې و د ده غټ باغ و، یاره دا باغ مې پخ شوی دی، کجوري دي، دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې، دا به ورته اوي شوي نو هرې غذا له تلې مه خو زه په دې کې به لاړ نه شم، د دې وجې نه پاتې شو. دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې، ګیر چاپېره ګرځم، ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي نو چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خو ښځه هم دی ما، یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم دی ما، یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم دی ما، یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزا له تللی وې نو زما سره خو 2 اوښې ولاړې دي. بې انتهایي خفه شو، انتهایي خفه شوم چې دا رانه څه وشو، دا رانه څه شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست، چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي، یو څه وایي بل څه وایي بانه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام خو پېژندل چې دا منافقین دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه. یو منافق پکې راغی وایي د الله پاکه پیغمبره زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته ده زه لږ د ښځو شوقي یم او د روم ښځې چې دي هغه ډېرې ښایسته دي، ښکلې خځې دي، نو ما وایي چې هلته به بله فتنه کې به اخته شمه، ته دغې وجې نه یم تللی. نبي علیه السلام ورته وایي ښه ښه ټیک ده ځه. دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه هم د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم، ځان له مې سوچ کو چې یاره نبي علیه الصلاة والسلام ته دروغ وامه جو خلاص به شمه. ملګرو راته مو ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دروغ ووایه خلاص به شي. بیا مې سوچ کو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دروغ ووامه چې یا بیمار وم یا بل څه یا بل څه، نو د نبي علیه السلام خو به پورې باسم، خبره به ورته وکړمه، ټیک شو زه به ځان خلاص کړمه. خو که الله تبارک وتعالی ورته ووایي چې دا کعب ابن مالک دروغ وایي نو بیا زه به نبی علیه السلام ته دروغ ووایم، نبی علیه السلام به دوکه کړمه. خو که الله ورته ووایي چې دا کعب ابن مالک دروغ وایي نو بیا به څه کېږي که نه. ځان سره مې کرل ریبل کول، ما وایي چې یاره رښتیا وامه. داسې پاڅېدم د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ورلم. نبی علیه الصلاة والسلام چې ما ته داسې وکتل مسکی شو، خو مسکی شو خو د خفګان مسکا وه، خفګان مسکا وه. بیا رانه مخ داسې واړو، ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم، زه صحیح مسلمان یم، د الله پاکه پیغمبره ما منافق مه حسابوه. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه 2 اوښې وي تا چې زه پې غزا له زما در سره نشته، د الله پاکه پیغمبر را سره ولاړې دي، ولې نه یې تلې؟ ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبر د سستیا د وجې نه پاتې شوی، هېڅ عذر نه و، هېڅ خبره نه وه، خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې زه ستا معامله زه په الله پرېږدم، زه ستا معامله په الله باندې پرېږدم. راپاڅېدم د نبي علیه الصلاة والسلام نه، خفه یم، سخت خفه یم چې بار ته ووتم، تپوس مې وکړو چې زما په شانتې کار د بل چا سره هم شوی دی.
صحابه کرام راته او فرمایل چې او استاد به مرګري نورم شته هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغې ماسې پاتې شوي دي زړه ته مې لږه تسلي راله ما چې زه خو ډېر زیات کمزور یم خو بدري صحابه کرام دي اخو بدري صحابه کرام دي خیر دی کو زه کمزور یم زړه ته مې لږه تسلي راله ویرو وتم بارته نبی علیہ السلام چې تیرې شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې د دې دریو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ هېڅوک په سره خبرې نه کوئ سلام به پرې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولم نه ورکوئ جومات ته رالمه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مې سلام ور واچو نبی علیہ السلام جواب رانه کړو صحابه کرامو راله جواب رانه کړو وایي داسې کېناستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې وګورم نو نبی علیہ السلام رانه مخ واړی نبی علیہ السلام رانه مخ واړی چې بیا زه داسې کښېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبی علیہ السلام ما ته ګوري زه پر سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبی علیہ السلام ګوري خو چې زه نبی علیہ السلام ته مخ واړم نو نبی علیہ السلام زما نه مخ واړی په مانځه باندې ودرېدم مانځه کې مې داسې په دې سترګې به دې ګوټ کې نبی علیہ السلام ته به کتل نبی علیہ السلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوی نبی علیہ السلام به رانه مخ واړه سخت خفه ومه بار ته رووتم په صحابه کرامو مې سلام اچو صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو ډېر سخت خفه شومه وی د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کور ته لاړم ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو هغه رالم جواب رانه کو ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم یا خاموش دی ما ته څه نه وایي ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم بیا خاموشه دی په درېیم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم هغه راته دکه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د رسول سره مینه لري او که نه لري چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې شوې چې خلکو خو زما په ایمان هم شک دی اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی سهار له بازار ته ووتم په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي خو زما سره چې کوم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي ځکه نبي علیه السلام حکم کړی چې خبرې ورسره مه کوئ په بازار کې روان یم وی هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي وی هغه اواز وکړو داسې چا نه یې تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی وی ورته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی ما له خوا نه راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکوي ما ته چې دا څه دي وی چې دا د شام د بادشاه خط دی تا ته یې رالیږلی دی ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې چې کور ته لاړم خط مې کولو کو هغه راته خط رالیږلی و په خط کې دا لیکلي و چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی راشه عیشه زموږ دروازې تا ته کولو دي راشه عیشه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت ویني ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي چې خط مې ولیدو هغه مې سیرې کړو هغه ورته مې ور واچو او په چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې که په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبي علیه السلام به دې جنازې نه راشي او قرآن شي او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبي علیه السلام وفات شو نو بیا خو به د مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي هر سړی به وایي چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم دې کې بیا نبي علیه السلام دا حکم هم وکړو دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي کعب ابن مالک پسې سړی راغی نبی علیه السلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه وی طلاق ورکم وی نه طلاق مه ورکوه خو نور تعلق په سره نه ساتي جدا دي شه وی ټیک ده دا نور دوه صحابه کرام چې دا بوډاګانو دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې راغلي نبي علیه السلام را وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي که موږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره تې لاړ شو خو به مړه شي
نو موږ ته اجازه شته چې خدمت وکړو کنه خدمت هم نه کوو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی خدمت کوئ خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ ها بوډاګان دي خدمت کوئ کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ماته وي چې زم چې د نبی علیه صلات وسلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم ماته وی چې بالکل به نه ځي هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کره زما ته حاجت نشته دی زه د پلار کره زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبی علیه السلام فرمایلي نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم ښځه مې د پلار کره ولېږله په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټیم او بالکل سحر وختي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي الله زما ته څه ضرورت دی ضرورت خو زما الله ته دی زه جهاد له نه یم تللی نافرماني مې کړې ده الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم ماړه به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي دا سوچ مې کوه په دې سوچونو کې ناست یم وی ناڅاپه یو آواز وکړو یا کعبو ابشر یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیر می در باندې زیر می در باندې ځکه چې بالکل سحر وختي و چې په نبی علیه السلام د آیتونه نازل شو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم دا هغه دریو تنوم الله تبارک وتعالی توبه قبول کړه چې په هغوی باندې دا پراخه دنیا تنګه شوې وه پراخه دنیا پې څه شوې وه تنګه شوې وه 50 ورځې پس د هغې دا توبه قبوله شوه د آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو نبی علیه السلام وفرمایل وی لاړ شئ په کعب ابن مالک باندې زیرې وکئ وی زه په کوټه باندې ناست وم جبل سلع ورته ویلی شي د هغې طرف نه آواز وشو آواز وشو یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیرې مې در باندې دا آواز چې مې واورېد ګیر چاپېره ګورم چې آواز د خوشحالۍ دی آواز د څه شي دی د خوشحالۍ دی ناست یم یو صحابي مې خواله راغی ما ته وایي چې الله ستا توبه قبوله کړه الله ستا توبه ځان ته مې وکتل هېڅ را سره نه و 2 څادرې را سره وي دواړه مې هغه ته غېږ ته ور وویشتې چې دا دې ستا شوې په زیرې کې دې دا شوې هېڅ را سره نه و دغه 2 څادرې وې مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې او خلک چې په چا باندې زیرې وکړي ویل که زیرې ورکړه که نه دا ثابت دي ښه دا زیرې ورکول څه دي ثابت دي دا په شریعت کې شته دی څوک در باندې خوشحالۍ زیرې وکړي ورکوله څه شی نو په کعب ابن مالک چې هم زیرې وشو وي ځان ته مې وکتل هېڅ نه خو دغه 2 څادرې وي د ځان نه مې راټولې کړه د هغه غېږ ته مې وویشتې ما ته وایي چې دا واله وی رالم مسجد نبوي ته نبي علیه صلات وسلام ناست دی صحابه کرام ماله یو تنم راپانسید یو تنم راپانسید وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی رامنډې کړې وی ما نه غاړه تاو کړه په دواړه مخې ښکل کړم په ژړا شو راته کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به زه چېرته هېر نه کړم ما ته یو تنم آواز نه کو خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې ماله راپاسېدلی دی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کېناستم داسې مخامخ وی نبی علیه الصلاۃ والسلام مسکی شو وی ما ته وی چې ای کعب ابن مالک هغه ورځ مې درته مبارک شه چې مور دې زیږولی داسې د خوشحالۍ ورځ په تا نه ده راغلې دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولی داسې خوشحاله ورځ په تا باندې نه ده راغلې ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبر الله مې توبه قبوله کړه خو زه چې پاتې شوی یم که نه زه چې پاتې شوی یم زه د خپل مال د وجې نه پاتې شم دې سوس کړی یم دې سوس کړی یم د الله پاکه پیغمبر زه د خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکوم نبی علیه صلات وسلام راته وایي چې کعب ابن مالک ټول مه ورکوه ما ورته وایي چې زه ټیک د الله پاکه پیغمبره د خیبر په مال غنیمت کې چې کومه ځمکه راته میلاو شوې ده هغه پرېږدم نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه هغه بل صحابي راغی چې د الله پاکه پیغمبر زه د رشته دارو د وجې نه پاتې شوی یم زما رشته دار په دې ورځې راغلي وو زه به د نن نه بعد د رشته دارو سره تعلق نه ساتم زه د دوی د وجې نه غذا نه پاتې شوی یم نبي علیه السلام وفرمایل وی نه د رشته دارو سره به تعلق ساتي د رشته دارو سره به څه ساتي هغه بل صحابي ورته راغی وی د الله پاکه پیغمبر زه د پلانکي باغ د وجې نه پاتې شوی ما د دې کجورې پخ شوي دي دا به رانه خرابې شي د الله پاکه پیغمبره دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل اخو ټیک ده خو ستا په خپلو خپلوانو کې ډېر غریبانان دي
ستا په خپل خپلوانو کې د تر زامن دي ډېر غریبانان دي د هغې باندې تقسیم کا هغې لی ورکړه هغه باغ یې په هغې باندې تقسیم کړو غرض مې دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلې وه په دې کې صحابه کرامو ډېرې قربانۍ ورکړي دي دغه واقعه پکې د نبی علیه السلام د دریو صحابه کرامو سره راغلې وه الله تبارک وتعالی د هغې هغه توبه قبوله کړه داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کړئ چې تاسو ته په دې باندې ښایسته ویډیوګانې ملاویږي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ والسلام ډېره مننه